د مرزا د عقیده ججو او هغه سره علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه ملاقات وشو. نو هغه جج تپوس کوي مولانا نبوت څه شی دی؟ علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته نبوت یو ډیر اعلی منصب دی او په انسانانو کې چې الله ته ډیر محبوب وي نو دغه منصب د نبوت هغه بنده ته الله ورکوي. افغانی سے په نور وضاحت کو چې د جج په منځ کې رو دانګل چې دومره ښه شی دی نو ښه شی خو عام کول پکار دی او تاسو مولیان او مسلمانان په دې باندې پابندي لګوئ چې ختم نبوت او ختم نبوت ښه شی دی عام کول غواړي هره محله کې یو پیغمبر دی وي. افغانی صاحب وی چې دا خو شوده سړی دی او د شودګانو خبرې کوي د سره به څه قرآن او حدیث ویمه خو زه د ده د ذهن مطابق جواب ورکوم. دغه زمانه کې د سلو نوټ غټ نوټ و. افغانی صاحب د جیب نه نوټ راوویسته وی جج صاحب دا شی څنګه دی؟ ورته دا خو ډېر ښه شی دی. وایي چې ښه شی دی نو عام کول پکار دی که زه یو سپین کاغذ باندې مهرونه لګوم او د سلو نوټونه جوړوم هر چاله ورکم د هر چا جیبونه ډک شي ښه ده که نه؟ وی نه ګورې مولانا دا کار ونه کې. وی ولې؟ وی دا نوټ چې ته جوړی نو دا جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو قابل دی او څوک چې جوړی هغه قابل د سزا دی. نو افغانی صاحب دونه ښه شی ته پې پابندي لګېدا ولې؟ وی دا ځکه چې د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده نو که بل څوک یې جوړی نو دا جعلي د سوځولو او جوړونکی مجرم قابل د سزا. نو افغانی صاحب ورته وی دقه شانتې د نبوت اتارټي الله سره ده او الله چې نبي که هغه نبي دی او که بل چا جوړ که هغه جعلي دی څنګه چې جعلي نوټ د سوځولو دی داسې دا جعلي پیغمبر دی د سوځولو دی او چې څوک یې مني او څوک د هغه پرچار کوي مجرم دی او قابل د سزا دی او الحمدلله په پاکستان کې قابل د سزا دی. سر به نه پورته کوي او که سر پورته کوي نو سزا به خوري. یو ځل یې وی ما ته وحی کېږي مرزا وی ما ته وحی کېږي ناجوړ او کټ کې پروت و. لکه څنګه وحی کېږي د وحی څه الفاظ دی؟ وی چې وی دا اواز د کوم ځای نه راځي؟ وی د کټ د لاندې نه. بدبخته وحی د اسمان نه راځي او تا ته د لاندې ګېډه کې د فرق دی. نو دا مرزا بی عقل همو کم عقل همو او د ده دا ملګري وایي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام اسمانونو کې جمدی دی د قیامت نه مخکې به راځي او زموږ د پیغمبر علیه السلام د امتي په حیثیت او هغه ته په قرآن او حدیث الله ټول ور یاد کړي وي او زموږ شریعت به چلی. د مسلمانانو عقیده دغه ده او مرزا او انګریزان دوی وایي چې نه او وفات دی. افغانی صاحب سره یو انګریز خبرې کولې او انګریز وی ما سره د څوک خبرې وکړي د عیسی علیه السلام د جون په باره کې یا جمدی دی که وفات. افغانی صاحب ورسره خبرې کولې ډېر خلک راجم او دې خبره کوي. دا انګریز وی تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام اسمانونو کې 15 کاله مې اسمانونو کې تیر کړل هر اسمان ګټ په ګټ میں لټ په لټ که په یو ځای کې مې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې نو ما 15 کاله اسمانونو کې تیر کړي دي.
اوس افغانی صاحب ورته وایي زه خو پرون غرمه د اسمان نه راکوشم او تعالی اسمان کې ما ولید مخامخ میدان کې ناست و وایي ما ته یې وایي چې تاسو یو ړوند رالیږلی دلته کې تو راتاو شو زه خو یې ونه لیدلم هغه ړوند و یو روغ بینا سړی خو به م رالیږلی و نو مرزایان ټول نابینا دي قادیانان ټول نابینا دي د زړه سترګې یې مړندې دي او د سر سترګې یې مړندې دي پسې پوهېږي نه الله دې ورته هدایت نصیب کړي